کله چې یو مسلمان دا کلمه ووایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله، د دې کلمې مطلب دا دی، د دې کلمې دو جزء دي او دو حصې دي. یو جزء او یو حصہ لا اله الا الله او بل حصہ محمد رسول الله. په دې دواړو حصو کې سلور عقاید او سلور د عقیدې غټې غټې خبرې بیان شوي دي. چې کله یو مسلمان لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه ووایي، د دې مطلب دا دی چې دی په دې سلورو عقیدو باندې ایمان ساتي، په دې سلورو خبرو باندې عقیده ساتي، د دې سلورو خبرو یقین او ایمان او اعتبار هغه د په زړه کې پروت دی. چې کله دی ووایي چې لا اله الا الله، د دې جملې لومبنی مطلب دا دی چې د الله تعالی د ذات نه علاوه بل معبود نشته. نو په دې کې د مسلمان لپاره دوه عقیدې پرتې دي. لومبنی خبره دا ده چې الله تعالی هغه معبود دی په دې کائنات کې، په دې دنیا کې چې د کم ذات عبادت او بندگی کېږي نو هغه د الله تعالی ذات دی. په لا اله الا الله کې لومبنی عقیده دا ده چې د الله تعالی ذات هغه معبود دی، د هغه عبادت کېږي. دویمه عقیده پکې دا ده چې په دې ټول کائنات کې معبود صرف او صرف یو ذات ته، بل څوک معبود نشته. لومبنی عقیده چې معبود الله دی. دویمه عقیده چې د الله د ذات نه علاوه بل څوک معبود نشته. چې په دې دواړو عقیدو باندې څوک ایمان ساتي نو اله به هغه مسلمان وي. که یو کس داسې عقیده ساتي، یو کافر لکه بعضې کافران هغوی دا عقیده ساتي چې الله تعالی خو معبود دی، مونږ د الله تعالی عبادت کوو، خو په دې دنیا او په کائنات کې د الله تعالی د ذات نه علاوه نور معبودین هم موجود دي. دا سړی مسلمان نشي کېدی. مسلمان هغه څوک کېدی شي چې د هغه د عقیده وي چې د الله تعالی ذات هغه معبود دی او د الله تعالی د ذات نه علاوه په دې ټول کائنات او په پوره دنیا کې بل څوک معبود نشته. دا کس مسلمان دی. نو په لا اله الا الله کې یو عقیده دا بیانېږي چې معبود هغه الله تعالی دی. دویمه عقیده دا بیانېږي چې د الله تعالی د ذات نه علاوه بل څوک معبود په دې پوره کائنات کې نشته. دو عقیدې په محمد رسول الله کې بیانېږي. لومبنی عقیده دا ده چې پیغمبر علیه السلام دا د الله نبی او رسول دی. نو که یو کس په دې باندې عقیده ساتي چې یو کس د پیغمبر علیه السلام نبوت او رسالت نه مني، هغه مسلمان نشي کېدی. دکسې دویمه عقیده په دې کې بیانېږي چې پیغمبر علیه السلام د الله نبی او رسول خو دی، خو آخري نبی او رسول دی. پیغمبر علیه السلام نه پس د دنیا ته بل پیغمبر راتلو والا نشته، د دنیا ته بل رسول راتلو والا نشته. کم یو کس چې په دې سلورو خبرو باندې عقیده ساتي نو هغه مسلمان دی. که په دې سلورو خبرو کې په یو خبره په یو عقیده هم څوک ایمان نه ساتي نو هغه کس مسلمان نشي کېدی. سلور عقیدې په دې کې بیان شوي. لا اله الا الله چې معبود صرف د الله تعالی ذات دی. دویم نمبر عقیده د الله تعالی د ذات نه علاوه پوره کائنات او پوره دنیا کې بل څوک معبود نشته. دریم نمبر عقیده پیغمبر علیه السلام دا د الله تعالی نبی او رسول دی. او سلورم نمبر عقیده د پیغمبر علیه السلام نه پس به د دنیا ته بل پیغمبر او رسول ناراضي. پیغمبر علیه السلام دا آخري نبی او رسول دی. چې دا سلور عقیدې د کوم مسلمان په زړه کې رالی نو اله به دته مسلمان ویل کېږي. اله به یو کس دا خبره کوي چې زما په لا اله الا الله محمد رسول الله باندې عقیده ده، او که په دې سلورو خبرو کې په یو خبره هم د چا عقیده نه وي نو هغه د لا اله الا الله محمد رسول الله عقیده نه ساتي، هغه مسلمان نشي کېدی. د مسلمان نه علاوه چې بل هر مذهب کېدی شي خو هغه مسلمان نشي کېدی. د مسلمان کېدو دپاره، د اسلام د راوړو دپاره، د مؤمن جوړېدو دپاره دا سلور عقیدې لازم او شرط دي. چې په دې سلورو عقیدو کې یو عقیده هم د چا ګډه وډه شوه، یو عقیده هم د چا خرابه شوه، هغه کس مسلمان نشي کېدی. آیت کریمه کې الله تعالی فرمایي ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین. دا دوه عقیدې په دې آیت کریمه کې هم الله تعالی بیان کړي دي چې تاسو به د پیغمبر علیه السلام د ذات په باره کې دوه عقیدې لازمي ساتئ. یو لومبنی عقیده دا ده چې محمد رسول الله دا د الله تعالی رسول دی، دا د الله پیغمبر دی. پیغمبر علیه السلام ته وحی راځي، د الله تعالی د طرف نه قرآن او کتاب نازلیږي.
دویم نمبر عقیده الله تعالی بیانوي وخاتم النبیین چې دا د نورو پیغمبرانو په شان رسول نه دی، د نورو انبیاء کرامو په شان نبی نه دی چې یو پیغمبر به دنیا ته راغی هغه به خپل دعوت او تبلیغ وچلو، د هغې نه پس به په هغه باندې وفات راغی، هغه به د دنیا نه لاړو، د هغه نه پس به بل پیغمبر دنیا ته راغی، هغه دعوت او تبلیغ چې هغه پیغمبر به کوم ځای کې پرېښودی او د هغه ځای نه به یې مخکې بوته. الله تعالی فرمایي چې دا آخري پیغمبر د نورو پیغمبرانو په شان نه دی، دا آخري رسول د نورو رسولانو په شان نه دی، دا آخري نبی د نورو انبیاء کرامو په شان نه دی، دا خاتم النبیین دی. د خاتم النبیین مطلب دا دی چې د ده په راتلو سره د نبوت او د رسالت دروازه بنده شوه. د پیغمبر علیه السلام پر راتلو سره د نبوت او د رسالت هغه کور چې کوم الله تعالی جوړو هغه کامل او مکمل شو، د هغې نه پس د بل پیغمبر ضرورت په هغې کې پاتې نه شو، د بل نبی او د رسول ضرورت په هغې کې پاتې نه شو. په دې وجه الله تعالی فرمایي ولکن رسول الله وخاتم النبیین چې دا د الله رسول دی، دا خاتم النبیین دی، د ده نه پس دنیا ته بل پیغمبر راتلو واله نشته. په څو آیاتونو کې د قرآن کریم په سلو آیاتونو کې الله تعالی صراحتاً د عقیده بیان کړې ده. سورې آل عمران کې الله تعالی فرمایي وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ چې تاسو له به زه خپل دین او شریعت درکوم. ټولو پیغمبرانو نه الله تعالی دا وعده واغسته چې په خپل وخت کې به زه تاسو له خپل شریعت درکوم، خپل کتاب به درکوم، خپل قانون به درکوم. خو په تاسو باندې یو خبره لازم ده چې په آخري زمانه کې یو پیغمبر دنیا ته را روان دی، په آخري زمانه کې یو دین دنیا ته را روان دی، په آخري زمانه کې یو کتاب دنیا ته را روان دی. که هغه پیغمبر ستاسو په زمانه کې راغی تاسو به خپل دین پرېږدئ، د هغه پیغمبر په دین باندې به عمل کوئ. که هغه کتاب ستاسو په زمانه کې راغی تاسو به خپل کتاب پرېږدئ، د هغه پیغمبر په کتاب باندې به عمل کوئ. دوه قسمه وعدې الله تعالی واغستې لتؤمنن به ولتنصرن، په دې پیغمبر به تاسو ایمان راوړئ، د ده په پوره احکاماتو به ایمان راوړئ، د ده په نبوت او رسالت باندې به ایمان راوړئ. دویم نمبر وعده الله تعالی واغسته ولتنصرنه چې تاسو به د دې پیغمبر مدد کوئ، تاسو به د سره د دین په خورولو کې، د دین په پیلاولو کې، د دین په اشاعت کې د پیغمبر سره به مدد کوئ. هغه وخت کې به تاسو د خپل دین دعوت او تبلیغ نه چلوئ، هغه وخت کې به د دې آخري پیغمبر د دین او د رسالت د هغې دعوت او تبلیغ چلوئ او پوره دنیا کې به هغه خوروئ. قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، چې دا پیغمبر علیه السلام ما دنیا ته راولېږو، دا دین او دا اسلام ما دنیا ته راولېږه د دې لپاره ليظهره على الدين كله، د دې لپاره چې دا دین غالب راشي په ټولو دینونو باندې، دا شریعت غالب راشي په ټولو شریعتونو باندې، دا اسلام غالب راشي په ټولو مذهبونو باندې. الله تعالی فرمایي ليظهره على الدين کله، دا دین به تر قیامت پورې په ټولو دینونو باندې غالب وي، اسلام به قیامت پورې په ټولو مذهبونو باندې غالب وي. الله تعالی فرمایي چې دا دین او دا شریعت، دا قرآن او دا اسلام، دا ما د دې دپاره ځمکې ته راکوز کړي دي چې دا به تر قیامت پورې موجود وي، قیامت پورې به دا په ټولو دینونو باندې، په ټولو مذهبونو باندې دا غالب وي. الله تعالی فرمایي قرآن کریم کې الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. الله تعالی فرمایي قرآن کریم کې دا آخري آیت ته د دې نه پس نور د احکاماتو آیتونه نه دي نازل شوي. پیغمبر علیه السلام د دې آیت کریمه د نازلېدو نه پس یو اتیا ورځې ژوندی و، د هغې نه پس پیغمبر علیه السلام وفات شو. په دې آیت کریمه کې الله تعالی اعلان کوي ټولو مسلمانانو ته الیوم اکملت لکم دینکم، چې ای مسلمانانو نن ورځ ما ستاسو دپاره ستاسو دین کامل کو، ستاسو دین هغه مکمل شو. دا به قیامت پورې اوس دک کسی وي، قیامت پورې به د دې الله تعالی حفاظت کوي، نه به په دې کې د ذرې برابر کمې راځي، نه به په دې کې د ذرې برابر زیاتې راځي. الله تعالی فرمای اکملت لکم دینکم، ستاسو دین ما ستاسو د پاره کامل کو، اوس به په دې باندې عمل کوئ، قیامت پورې به همدک دین چلیږي، نه به دنیا ته بل دین راځي او نه به په دې دین کې څه کمې او زیاتې راځي. نن ورځ چې دا دین ما ستاسو د پاره څنګه کامل کو، دا به تر قیامت پورې همدک سي کامل او مکمل وي. په دې کې د ذرې برابر نه څوک کمې راوستې شي او نه د ذرې برابر څوک زیاتې راوستې شي. الله تعالی فرمای اکملت لکم دینکم واتممت
واتممت علیکم نعمتی او پتا سو باندې خپل نعمت ما برابر کو د اسلام د دین او د شریعت چې کوم نعمت هغه ما پتا سو باندې برابر کو ورضیت لكم الاسلام دینا او تاسو د پاره می اسلام هغه خوښ کو الله تعالی فرمایي چې څوک زما په خوخه باندې ژوند تیرول غواړي داغه د پاره ما اسلام خوښ کړی دی داغه د پاره ما دین خوښ کړی دی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام احکامات می داغه د پاره خوښ کړی دي چې څوک زما په خوخه باندې ژوند تیرول غواړي هغه لا پکار دي چې اسلام تراشي اسلام ته په کومه طریقه باندې راځي هغه طریقه نه چې یو کس مسلمان شو او داغه نمخ کې دی يهودي او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه بعض صحابه کرامو اجازه وغوښته چې یا رسول الله بعض صحابه کرام چې هغه د يهودیت نه مسلمانان شو لکه حضرت عبد الله ابن سبا رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه اجازه وغوښته چې یا رسول الله مونږ خو مسلمان شو پتا سو باندې مونږ ایمان وروړو په قران باندې زمونږ عقیده جوړه شو خو مونږ له اجازه راکړي چې مونږ به د خپل دین د احکاماتو داغه به هم تابعداري کوو کشرتا درز مونږه د قران کریم تلاوت کو د شپې مونږ له اجازه راکې خیر د مونږه په تهجد کې او په نوافلو کې د تورات تلاوت وکاو ځکه هغه زمونږ زوړ کتاب دی مونږ به د خپل يهودیت چې کوم احکامات دي داغه به تابعداري کو چې کله هغه صحابه کرامو دا تاسو کو الله تعالی دا آیت نازل کو یا ایها الذین آمنو ادخلوا فی السلم کافه چې اے مسلمانانو کله تاسو یو ځل د اسلام دایره ته داخل شوي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دین ته تاسو داخل شوي نو ادخلوا فی السلم کافه اسلام ته کامل طریقې سره اوس داخل شي اسلام باندې اوس کامل عمل کوي دانه چې تاسو مسلمانان هم یې د بل دین تابعداري کوي دانه چې تاسو په قران باندې هم عقیده ساتي او په تورات باندې هم عمل کوي داسې نشي کېدی قران چې کله زمکه تراغه اوس د تورات د احکامات باندې د عمل گنجائش پاتې نشو اوس به صرف په قران کریم باندې عمل کیږي الله تعالی قران کریم کې فرمایي چې دا دین دا شریعت دا ما تاسو د پاره خوښ کو ورضیت لكم الاسلام دینا بل ځکه الله تعالی فرمایي ومن يبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه د قیامت پرس چې د اسلام نه علاوه د دین اسلام نه علاوه بل مذهب چا ځان سره وروړو الله تعالی فرمایي هغه به نه قبليږي د قیامت پرز به صرف یو دین قبليږي هغه اسلام دی ومن يبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه د اسلام نه علاوه بل دین الله تعالی فرمایي چې دا زما په نسبانه قابل قبول نه دی نو د قران کریم په سلو آیاتونو کې الله تعالی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا صفت بیان کړی دی چې کوم د سوره احزاب په دې آیت کې الله تعالی بیانوي چې دا پیغمبر ګوره د نورو پیغمبرانو په شان نه دی دا آخري رسول د نورو رسولانو په شان نه دی دا رسول الله هم دی دا خاتم النبیین هم دی دا د الله رسول هم دی خدا آخري پیغمبر او آخري رسول دی په یو روایت کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي بعثت انا والساعه كهاتين پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې دوه غوتو سره اشاره وکړه بعثت انا والساعه كهاتين پیغمبر علیه السلام فرمایي چې زه او قیامت یو بل سره داسې نږدې یو لکه دا دوه غوتي یعنی زما او د قیامت په منځ کې بل پیغمبر به دنیا ته ناراضي څنګه چې دا دوه غوتې یو بل ته نږدې دي د دې په منځ کې بل غوته نشته د دې په منځ کې فاصله هم نشته پیغمبر علیه السلام صحابه کرام ته داسې اشاره وکړه بعثت انا والساعه كهاتين ز او قیامت یو بل سره داسې نږدې یو لکه دا دوه غوتې چې څنګه یو بل سره نږدې دي یعنی زما او د قیامت په منځ کې بل پیغمبر به دنیا ته ناراضي ز اخري پیغمبر يم چې الله تعالی دې دنیا ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په یو روایت کې فرمایي چې زما امت لا او مال الله تعالی سو داسې خصوصیات را کړی دي چې هغه بل چاته الله تعالی نه دی ور کړی هغه صرف مال الله تعالی را کړی دي زما امت لا الله تعالی ور کړی دي زمونږ نمخ کې چې کوم امتونو هغه ته هغه خصوصیات هغه الله تعالی نه دی ور کړی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي جعلت لي الارض مسجدا زما د پاره ټول ازمکه الله تعالی جمعات جوړ کو زما امت ته اجازت ته چې کم ځای کې هم پدای باندې د مونږ وخراغه اغه ځای کې د ودرېږي په دې شرط باندې چې اغه ازمکه پاکه وي اغه ځای کې د مونږ وکي د مونږ د الله په دربار کې قابل قبول لې د دې نمخ کې امتونه له الله تعالی د خصوصیت نو ور کړي دا غي د پاره د عبادت یو ځای مقررو دا غي د پاره یو مسجد مقررو کپه اغه عبادت ځای کې کپه اغه مسجد کې بچامون زو هغه خو به قابل قبولو کله هغه جمعات نه بهر بچاموس کو هغه به نه قبلېدو
په یهودو کې بنی اسرائیلو کې دا طریقه وه چې د هغوی دپاره موسی علیه السلام ته الله تعالی حکم وکړو چې د دوی دپاره جوماتونه جوړ کړي د دوی دپاره عبادتخانې جوړ کړي او کوم منځونه چې په تاسو باندې فرض دي هغه به صرف په دې جومات کې کیږي که د دې جومات نه بهر چا مونځ وکړه هغه قابل قبول نه دی الله تعالی فرمایي زما امت له پیغمبر علیه السلام فرمایي زما امت له الله تعالی دا خصوصیت ورکړه جعلت لی الارض مسجدا چې ټوله ځمکه زما د امت دپاره هغه الله جومات وګرځو چې په کوم ځای کې په دی باندې د مونځ وخت راغی هغه ځای کې د ودرېږي مونځ دې وکړي دا عبادت د الله په نسبت باندې قابل قبول دی جومات ته تلل دا لازمي نه دي چې کله یو مسلمان هغه د جومات نه لري او دی که چېرته جومات ته ځي او د ده نه مونځ قضا کېږي هغه ځای کې د ودرېږي او مونځ دې وکړي دا مونځ د الله تعالی په نسبت باندې قابل قبول دی پیغمبر علیه السلام فرمای زما امت له الله تعالی بل خصوصیت دا ورکو احلت لی الغنائم زمونږ د پاره غنیمتونه حلال شو چې کله به جهاد وشو جنگ به وشو مسلمانانو به د کافرانو نه مالونه واغستل او هغه به پیغمبر علیه السلام مدینه منورې ته ځان سره راوړل چې کله به ټول صحابه کرام راو رسیدل مسجد نبوي ته هغه ټول صحابه کرام به پیغمبر علیه السلام کینول چې چا به هم په جنگ کې شرکت کړو او هغه ټول مال غنیمت به په هغوی کې تقسیم کو چې چا به څومره حصه رسیده پیغمبر علیه السلام به هغوی له ورکړه دا صرف د دې امت خصوصیت دی د دې نه مخکې چې کوم امتونه د هغوی دپاره د غنیمت دا طریقه وه چې کله به هغوی د الله په لاره کې جهاد وکړو هغوی ته به مال غنیمت میلاو شو هغه مال غنیمت به هغوی یو میدان کې جمع کو د اسمان نه به الله تعالی اور نازل کو هغه ټول مال غنیمت به وسوځو هغه به ختم شو هغوی ته د مال غنیمت د استعمالولو اجازت نو پیغمبر علیه السلام فرمای زما امت له الله تعالی دا خصوصیت ورکو وحلت لی الغنائم چې د دوی دپاره غنیمتونه حلال شو په جهاد کې چې د کافرانو نه کم مال مونږ واخلو هغه زمونږ دپاره حلال دی هغه زمونږ دپاره داسې حلال دی لکه څنګه چې زمونږ دپاره خپل مال حلال دی پیغمبر علیه السلام فرمایي جعلت لی الارض طهورا بل خصوصیت زما د امت دا دی چې مونږ له الله تعالی دا ځمکه پاکه ګرځولې ده چې کله یو کس باندې د مونځ وخت راشي او د څخه اوبه ني په اوبو باندې دی اودس نشي کولی د هغې دپاره پیغمبر علیه السلام طریقه بیان کړې ده چې دی د په خاوره باندې په پاکه خاوره باندې لاسونه ګنده کی یو لاس یو ضربه د په خپلو لاسونو باندې راخ کی بله ضربه د په خپله مخ باندې راخ کی پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دی پاک شو دی اوس مونځ ته ودرېدی شي دی د قرآن تلاوت کولی شي نوافل کولی شي هر څه کولی شي دا تیمم دا صرف د دې امت خصوصیت دی د دې نه مخکې امتونو دپاره د بدن د پاکوالي او د طهارت صرف یو طریقه وه د اوبو استعمال تر څو پورې چې به هغوی په اوبو باندې اودس نه کړی د هغوی بدن به نه پاکېدو پیغمبر علیه السلام فرمایي جعلت لی الارض طهورا زما امت سره الله تعالی دومره د نیکۍ معامله وکړه چې ځمکه ورته پاکه کړه چې چا سره اوبه نه میلاویږي په ځمکه باندې د لاسونه ووهي تیمم دې وکړي دته د اوبو ضرورت نشته دی په هغې باندې فرض مونځ هم کولی شي نوافل هم کولی شي د قرآن تلاوت هم کولی شي هر څه کولی شي دا صرف او صرف زما د امت خصوصیت دی پیغمبر علیه السلام فرمایي او آخری خصوصیت پیغمبر علیه السلام فرمای ختم بی النبیون مال الله تعالی دا اعجاز او خصوصیت راکو چې زما پراتلو سره د نبوت او د رسالت هغه دروازه الله بند کړه زما پراتلو سره نبوت کامل او مکمل شو چې کله به یو پیغمبر وفات شو نو خلق به پتمو چې اوس به بل پیغمبر راځي یو کس هغه به الله پیغمبري ورکي او پیغمبر به کی پیغمبر علیه السلام فرمایي چې زمانه پس دا تصور نشته زمانه پس د بل پیغمبر دراتلو تصور نشته ختم بی النبیون زما په ذریعه سره نبوت ختم شو زما په ذریعه سره رسالت ختم شو د نبوت دروازه بند شو او داغي مثال پیغمبر علیه السلام داسې بیان کړی دی چې د نبوت او د رسالت دا کور جوړېدو خلک براتل د دې ننداره به کوله چې ډېر ښکلی کور جوړېږي خو په هغې کې د یوې خښتې ځای پکې خالی دی پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د دې کور نه مراد نبوت او رسالت دی او د یوې خښتې نه مراد زه یم چې کله زه دنیا ته رالم هغه آخري خښته په هغه کور او بلډینګ کې ولګېده اوس په هغې کې د نورو خښتو د لګېدو ځای نشته زما په راتلو سره د نبوت هغه درجه برابر شوه زما په راتلو سره د رسالت هغه درجه برابر شوه اوس په هغې کې د بل نبي او د بل رسول د راتلو ځای نشته او د پیغمبر علیه السلام روایت کې پیغمبر علیه السلام فرمایي
یو غزوې له پیغمبر علیه السلام روانېدو حضرت علی مرتضی رضی الله تعالی عنه هغه خپل خلیفہ مقرر کو په مدینه منوره کې چې ته به موږ سره جهاد لنځې ته به دلته په مدینه منوره کې ناستې د دې ماشومانو او د زنانو حفاظت بکې حضرت علی رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل چې یا رسول الله زه ځوان مجاهد یم جنگ کولی شم جهاد کولی شم تاسو ما په مدینه کې دې دپاره پرېږدئ چې زه به زنانو سره ناست یم زه به ماشومانو سره ناست یم پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل چې علی انت مني بمنزلة هارون من موسی ته زما داسې خلیفه لکه څنګه چې موسی علیه السلام له الله خلیفه ورکړو هارون علیه السلام ته زما داسې خلیفه لکه څنګه چې الله تعالی موسی علیه السلام ته حکم وکړو وی ملاقات لراشه حضرت موسی علیه السلام د الله ملاقات لاړو کوی تور ته هارون علیه السلام په خپل قبیله او قوم کې پرېښودو وی ته بدل ته زما د قوم خیال ساتي د ماشومانو به خیال ساتي د زنانو به خیال ساتي د دې اصلاح بکې زم د الله ملاقات لا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تو فرمایل چې ستا مثال د هارون علیه السلام دی زما مثال د موسی علیه السلام دی زه روان یم غزوې له د مدینې نه بهر روان یم دلته په مدینه منوره کې ماشومان او زنانه دي چېرته دشمن ورته تکلیف ونه رسوي نو تاسو د پرېږدم دلته کې چې ته به د دې حفاظت کې خو هغې سره پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو بله جمله ارشاد فرمای انت مني بمنزلة هارون من موسی ولكن لا نبی بعدی چې هارون علیه السلام دا د حضرت موسی علیه السلام خلیفه و خو چې کله هارون علیه السلام لوی شو الله تعالی هغه ته نبوت ورکو هغه هم پیغمبر شو زما مثال او ستا مثال د هارون او د موسی علیه السلام دی خو زما نه پس ګورې بل پیغمبر دنیا ته راتلو والا نشته اسې نه چې ستاسو په ذهن کې دا خبره راشي چې د پیغمبر علیه السلام خلیفه ته به هم نبوت او رسالت ملاویږي لکه څنګه چې د موسی علیه السلام نه پس هارون علیه السلام ته نبوت ملاو شو داسې بني ته زما خلیفه یې ولکن لا نبی بعدی زما نه پس بل پیغمبر دنیا ته راتلو والا نشته پیغمبر علیه السلام په زمانه کې د یمامه په علاقه کې مسیلمه کذاب هغه د نبوت دعوا وکړه وی زه د الله پیغمبر یم ما ته وحی راځي په یمامه کې زه پیغمبر یم په مدینه کې وی محمد پیغمبر دی هغه ته هلته فرشته راځي وحی راوړي ما ته دلته فرشته راځي او پیغمبر علیه السلام ته خط ولیکو من مسیلمة رسول الله الى محمد رسول الله پیغمبر علیه السلام ته دا خط ولیکو وی په یمامه کې زما ملګری دي په مدینه کې ستا ملګری دي زه به ستا ملګرو سره کار نه ساتم ته زما ملګرو سره کار مه ساته دا یمامه زما علاقه ده او ته په مدینه منوره کې خپل ملګري جوړوه ته به ما سره جنگ نه کې او زه به تا سره جنگ نه کوم صلح کوو پیغمبر علیه السلام حضرت حبیب ابن زید انصاری رضی الله تعالی عنه ولیږو او یو خط ورله ورکړو په هغه خط کې پیغمبر علیه السلام ولیکل من محمد رسول الله الى مسیلمة الکذاب چې دا خط د پیغمبر علیه السلام د طرف نه دی چې د الله رسول له مسیلمه طرف ته چې هغه دروغجن دی چې کله حبیب ابن زید انصاری رضی الله عنه راورسېد یمامې ته مسیلمه کذاب ته مخامخ ودرېدو د پیغمبر علیه السلام هغه خط ورله ورکو چې کله هغه وکتو چې په هغې کې پیغمبر علیه السلام لیکلي و چې زما نه پس د نبوت څوک هم دعوه کوي نو موږ به هغوی سره جهاد کوو زه د الله آخري نبي یم زما نه پس بل پیغمبر دنیا ته راتلو والا نشته کم یو کس چې هم دا دعوه کوي هغه کذاب دی دروغجن دی کافر دی موږ به هغه سره جهاد کوو نو مسیلمه کذاب د حبیب ابن زید انصاری رضی الله عنه نه تپوس کوي چې ته محمد د الله رسول منی هغه ورته او دا زما عقیده ده چې محمد صلی الله علیه وسلم دا د الله رسول له او آخري رسول او نبی دی بیا یې نه تپوس کو وی په یمامه کې ته ما پیغمبر منی چې زه مسیلمه زه پیغمبر یم حضرت حبیب ابن زید انصاری رضی الله عنه ورله جواب ورکوي چې زما غوږونه کار نه کوي ستا خبره زه نه اورم ته څه وایې هغه تینه تپوس کو وی زه تا نه دا تپوس کوم چې ته ما پیغمبر منی او کنه هغه ورته زه ستا خبره نه اورم زما په غوږونو کې دومره طاقت نشته چې د پیغمبر علیه السلام د نبوت او د رسالت نه وروسته د بل یو کس د نبوت او د رسالت خبره واوري دومره زما په غوږونو کې طاقت نشته هغه خپل سپایانو ته حکم کوي د دنه لاسونه کټ کوي
لاسونه تینا کټ کړل دواړه بیا یې تینا تاسو کوي اوس وایا ما پیغمبر منی او کنا هغه ول بیا هغه جواب ورکوي زما په غوګونو کې طاقت نشته سا خبره زناورم وی خپې تینا کټ کړي هغه بدن ور لټول ټوټي کو تر دې پورې چې حبیب ابن زید انصاری رضی الله عنه شهید شو خو د خلینه دا کلمه رونه وته چې مسیلمه دا د الله رسول معاذ الله هغه ورلوم هغه جواب ورکو چې مونږ یو خبره اوریدلې ده چې محمد دا د الله آخري رسول دی د دینه پس اوس د بل پیغمبر نبوت او رسالت دا غي خبره ز په دی غوګونو باندې نشم اوریدي او چې کله مسیلمه کذاب هغه دا داوا وکړه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په زمانہ کې د حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه په مشرۍ کې یو غټ لخر حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ولېګو داغه خلاف د جهاد د پاره په ټولو جنگونو کې پیغمبر علیه السلام چې په خپل حیات مبارکه کې څومره جنگونه کړي دي په هغه ټولو جنگونو کې 200 یو کم شپېته صحابه کرام شهیدان شوي دي په ټولو جنگونو کې او د ختم نبوت په دې مسله باندې چې حضرت ابوبکر لومبه جنگ کړو په یو جنگ کې صرف 200 صحابه کرام شهیدان شوي دي هغه صحابه کرام فرمایي چې مونږ کله یمامې ته لړو دومره مضبوط کوم مونږ نو لیدلې حضرت وحشی ابن حرب رضی الله تعالی عنہ هغه اراده کړې و داغه په لاس باندې مسیلمه کذاب هغه قتل شو چې د احد په جنگ کې د پیغمبر علیه السلام تر حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ هغه شهید کړو نو چې کله صحابه کرام واپس رالل حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دا غي خلاف د جهاد اعلان کړو په هغه یو جنگ کې 200 صحابه کرام شهیدان شوي او په دې 200 صحابه کرامو کې 200 هغه صحابه کرامو چې هغه د قران حافظینو هغه د قران کریم قاریانو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ډیر زیات خفش په دې باندې په دې کې هغه صحابه کرام هم موجودو چې پیغمبر علیه السلام سره د بدر په جنگ کې هغه شرکت کړو چې کله په یمن کې د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې یو بل کس د نبوت دعوا وکړه دا غنوم د اسود عنسی او په هغه یمن کې یو مسلمان پاتې کېدو دا غنوم د عبد الله ابن ثوب رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیه السلام سره ملاقات نه شوه او پیغمبر علیه السلام باندې ایمان راوړل ابو مسلم خولانی رضی الله تعالی عنہ خپل نوم عبد الله ابن ثوب رضی الله تعالی عنہ دی چې کله اسود عنسی ته پته ولګیدا هغه پسې کسان اولېګل ابو مسلم خولانی رضی الله تعالی عنہ وی تراشه چې کله غراغه مخامخ ودرېدو تاسو ته نو کو وی تا خو په محمد صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړی خو مال دا جواب راکا چې ته په ما باندې ایمان ساتي او کنا ما د الله پیغمبر مانی او کنا ابو مسلم خولانی رضی الله تعالی عنہ ورته گویا شو وی مونږ تر پیغمبر علیه السلام دا روایت را رسیدلې دي چې زه په دې ځمکه د الله آخري نبی او رسول یم زمانه پس ډېر خلق پیدا کیږي چې هغه به د نبوت دعوه کوي خو دا ټول کذابین او کفار دي دا دروغجن دي او کافران دي د خبره ممنئ ویزستا نبوت او رسالت نه منم تازه مسلمان نه منم نو نبی به څنګه ومنم اول خو چې یو کس مسلمان وینو الا به رسول ومنم ویزتا مسلمان نه منم نو پیغمبر به څنګه ومنم نو اسود عنسی خپل سپایانو ته حکم وکړو وی اور جمع کوي خشاک را جمع کوي یو مضبوط اور بل کوي او هغه ته ابو مسلم خولانی رضی الله تعالی عنہ هغه ته وغورځو چې کله هغه ته وغورځو په اور کې دنه الله تعالی د حضرت ابو مسلم خولانی رضی الله تعالی عنہ د پاره یو جنت جوړ کو یو باغ ورله جوړ کو چې سورز هغه اور بلیدو چې کله اور ختم شو ابو مسلم خولانی رضی الله تعالی عنہ د اور په مینس کې بالکل صحیح سالم ناشته نه په کپړو باندې د اور سره اثر شته نه په بدن باندې د اور سره اثر شته هغه ځای چې کوم سپایان او وزیران ولاړو هغه او یریدل چې دا انسان دی او که فرشته ده چې اور خو پیړو اثر نه کړي سورز په هغه ځای کې اور بلیدو خو ابو مسلم خولانی رضی الله تعالی عنہ هغه ته اور د ذره برابر تکلیف او نقصان ورنکو هغه ډیر زیات او یریدل اسود عنسی له مشوره ورکړه وی که زمونږ خبره مانی نو دا کس د یمن نه وباسه اسنه چې په یمن کې دا خبره مشهور شي نو ته ډیر زیات بیزت شي چې بادشاہ یو کس اور ته غرزولو سورز هغه په اور کې پروت او اور په هغه باندې اس اثر نه کړي وی ټول خلک بد د ملګری شي وی ټول خلک بستا خلاف شي وی زمون خبره اومنه او دا مسلمان د یمن نه وباسه اسود عنسی حکم کوي ته د یمن نه اوزه هغه جلا وطن کو
ابو مسلم خولانی رضی الله تعالی عنہ اراده وکړه چې زه خو د خپل کلی او د وطن نه راووتم، اوس زما د پاره صرف او صرف یو ځای د مدینه منوره چې زه به هلته کې لاړ شم، پیغمبر علیه السلام سره به ملاقات وشي، پیغمبر علیه السلام ته خپل حالت هم بیان کم. د یمن نه راووتو، سفر شروع کړ مدینه منورې طرف ته، او چې کله مدینه منورې ته راورسېدو نو خبر شو چې پیغمبر علیه السلام وفات شوی دی. پیغمبر علیه السلام د دنیا نه تللی دی، او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه د مسلمانانو خلیفہ او امیر جوړ شوی دی. ابو مسلم خولانی رضی الله تعالی عنہ مسجد نبوي په دروازه کې خپل سورلۍ ودروله او مسجد نبوي ته دننه لاړو، په نفلونو باندې ودرېدو، د موږ د پاره نیت وتړو. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هلته کې راغی چې وی قتل یو مسافر راغلی دی، یو ناشنا سړی دی چې د مسجد په دروازه کې سورلۍ ودرولې ده او موږ ته ولاړ دی. چې کله موږ برابر کړو تپوس یې نه وکړو، وی ته د کوم ځای نه رالی؟ ابو مسلم خولانی رضی الله عنه ورله جواب ورکړي چې زه د یمن نه رالم. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته تپوس کوي چې ما دا اوریدلی دي چې د یمن بادشاه زمونږ یو ملګری اور ته غورځولی او په هغه باندې اور اس اثر نه وکړی. ویته د دې واقعي نه خبري؟ ابو مسلم خولانی رضی الله تعالی عنه ورله جواب ورکوي او زه خبر یم. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په ټولو صحابه کرامو کې هغه الله تعالی ډېر لوی فراست ورکړو. د فراست مطلب دا دی چې یو کس ته به وکتل، داغه د مخ نه به دا اندازه لګول شو چې د څه حالت دی، دا خبره دروغ کوي که رښتیا کوي، دی په کومه طریقه دا خبره کوي. ابو مسلم خولانی رضی الله تعالی عنہ ورته هغه پوره کیسه بیان کړه، او حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ داغه مخ ته بالکل نیغ نیغ ګوري، او چې کله غور سره ورته وکتل حضرت عمر پوه شو، وی ما ته داسې معلومیږي چې هغه ابو مسلم تی هغه اور ته چې زمونږ کوم ملګری غورځولو نو وی هغه تی، وی ما د خپل فراست نه دا خبره معلومه کړه. هغه ورله جواب ورکوي او هغه زم وی زه د هلته نه هغې راوباسلم او زه مدینې منورې ته د دې دپاره رالم چې پیغمبر علیه السلام سره به ملاقات وشي، خو چې رالم دلته کې خبر شم چې پیغمبر علیه السلام هغه وفات شوی دی. چې کله حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دا خبره واوریده نو په هغه باندې یو جذبه پیراله او پاسېدو. ابو مسلم خولانی رضی الله عنه په تندي باندې خول کو، وی شکر دی چې زه الله تعالی د پیغمبر علیه السلام هغه امتی سره ملاو کړم چې هغه سره الله تعالی د ابراهیم علیه السلام معامله کړې وه، چې کله نمرود د 100 میاشتو په تیاری سره اور بل کو او ابراهیم علیه السلام په ټال باندې کینو، په هغه ټال باندې ورله دیکه ورکړه اور ته وغورځو، او د یو میاشت نه سیوا هغه اور بلیدو. یو میاشت پس چې کله هغه اور ختم شو، ابراهیم علیه السلام بالکل صحیح سالم په هغه اور کې پروت دی، نه په بدن باندې څه اثر شته، نه په کپړو باندې څه اثر شته. الله تعالی فرمایي قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراهیم، چې کله زما خلیل هغه اور ته نږدې شو نو ما اور ته حکم وکړو چې خپل ګرموالی دې ختم کا. ابراهیم علیه السلام باندې یخ شه، او داسې یخ چې ابراهیم علیه السلام له یخني او سړزي ونشي. ابراهیم علیه السلام نه چا تپوس وکړو، وی ستا په عمر کې د ټولو نه ښې ورځې کمې تېرې شوي دي چې په هغې کې ته ډېر خوشحاله وي؟ ابراهیم علیه السلام ورله جواب ورکوي زما په عمر کې د ټولو نه بهترین وخت چې ما تېر کړی دی هغه وخت دی چې کم ورځې او کم وخت ما د نمرود په اور کې تېرې کړي دي، چې دننه ما ته الله تعالی یو جنت جوړ کړو، دننه ما ته یو باغ جوړ شوی او په هغې کې زه ناست وم او زه په هغې کې ډېر زیات خوشحاله وم، ما ته دا اندازه هم نه کېده چې زه د اور په منځ کې ناست یم. نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ډیر خوشاله شو، وی زمونږ په ملګرو کې هم داسې ملګری شته چې الله تعالی ورسره د حضرت ابراهیم علیه السلام معامله وکړه او بیا یې د لاس نه ونیسه راپای شو. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه خواته یې بوتو، هغه له مبارکي ورکړه، وی د یمن نه زمونږ هغه ملګری راغلی دی صحیح سالم چې اسود عنسی اور ته غورځولی او اور پې اثر نه وکړی. دواړو په خپل منځ کې کینو او د الله تعالی شکر یې ادا کو چې شکر دی مونږ د الله تعالی د پیغمبر علیه السلام د هغه امتی سره ملاقات شو چې هغه سره الله تعالی د خلیل الله د حضرت ابراهیم علیه السلام معامله کړې وه. نو پیغمبر علیه السلام چې خپل امت ته کوم پیغام پرې خودو، صحابه کرام په هغې باندې د ټولو نه زیات عمل کړو، د ټولو نه زیاته قرباني په هغې باندې صحابه کرامو ورکړې وه چې د یمامه په جنګ کې 1200 کسان دا شهیدان شو، چې د پیغمبر علیه السلام په ټولو غزواتو کې صرف 200 یو کم شپېته صحابه کرام شهیدان شو. او په دې مسله باندې چې حضرت ابوبکر لومبنی جنګ وکړو، په هغه یو جنګ کې 1200 صحابه کرام شهیدان شو چې په هغې کې 900 صحابه کرام دا د قرآن حفاظو، د قرآن کریم قاریانو.
او دا غینه پس امت ترنن رز پورې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هغه پیغام چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته پرې خود دی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی چې زه خاتم النبیین یم زمانہ پس بګوره بل پیغمبر دنیا ته ناراضي او دا یاد ساتئ چې په هر زمانہ کې به تاسو ته خلق راځي تاسو ته به دا دعوه کوي چې زه د الله پیغمبر یم دلایل به درته پیش کړي کتابونه به راړي د هغې نه به تاسو ته دلایل اورئ او امام ابو حنیفه صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې کم یو کس د نبوت دعوه وکړه او بل یو کس نه دا تاسو کو چې تاسو څه دلیل دی چې ته پیغمبر نو دا سړی هم ورسره کافر کیږي کم یو کس چې هغه د نبوت دعوه وکړه دا هغه نه به دلیل هم نه غواړي بغیر د دلیل نه هغه ته دا وایي چې ته کافر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په هغه باندې د کفر او د کذاب فتوا لګولې ده نو په دې وجه باندې امت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هغه پیغام تر نن پورې د هغې خیال ساتلی دی او د هغې حفاظت یې کړی دی او څنګه چې صحابه کرامو په خپله زمانه کې په خپلو وینو سره د هغې حفاظت کړو دقسې تر نن ورځې پورې امت په خپلو وینو سره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ختم نبوت د دفاع او د هغې کوشش یې کړی دی اگر چې په مختلفو وختونو کې خلق راغلیو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خلاف هغه پروپاګاندا جوړې کړې وي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه عزت او احترام چې د مسلمان په زړه کې پروت دی دا غي د ختمولو کوشش کوي پس طریقې سره د امت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د عزت او د احترام نه یو طرف ته کول غواړي هغه وایي چې په مسلمان باندې مونږ هر قسمه کوشش وکړو مسلمان په عبادتو کې کمزورې شو منځونه ته نه پاتې شو روزې ته نه پاتې شوې هر څه ته نه پاتې شو په عبادتو کې مونږ ډیر کوشش وکړو مسلمان هم ډیر کمزورې کو او چې کله مسله د عقیدې راشي نو بیا مسلمان نه کمزورې کیږي چې کله مسله د توحید راشي د پیغمبر علیه السلام د عزت خبره راشي د ختم نبوت مسله راشي د صحابه کرامو د عزت مسله راشي په هغې کې مسلمان کمزوري نه ظاهروي اگر چې یو مسلمان په موږ کې ډیر کمزوري په عبادتو کې ډیر کمزوري خو د پیغمبر علیه السلام د عزت او د احترام لپاره هغه آخري حد پورې تلو ته تیاری دا د پیغمبر علیه السلام معجزه ده پیغمبر علیه السلام فرمایي زما په امت کې تر قیامت سبا پورې به یو داسې ډله موجود وي چې هغه زما په دین باندې هر وخت سر قربانولو ته تیاری او دا زما معجزه ده داسې وخت به زما په امت باندې نه راځي چې د جهاد ضرورت به او مجاهدین بني زما په امت به داسې وخت نه راځي چې زما د عزت دپاره به د قرباني کېدو ضرورت او د قرباني ورکولو دپاره به څوک ني نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه خبره نن هم رښتیا ده د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه معجزه نن هم هغه سي طریقې سره موجود ده لکه څنګه چې د صحابه کرامو په وخت کې موجود و الله تعالی دې مونږ تاسو ته په دې باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین